33 کالو ښځه ده. lower abdominal pain او severe burning with urination دی ورته. sexually active ده with both male and female partner او دین علاوه یورین منطقي WBC زیات دي او نایټریټ پازیټیو دي. مطلب دا چې دې ته UTI ده. نو دا کاز اف پیشنت کنډیشن از نو دا 6 کې کنه میل فیمیل دواړو سره نو ما پکې او سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز یاد ساته. UTI آر ناٹ سیکشولی ټرانسمیټډ. سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز چې کنه نو پای کې دغه راځي HPV راځي، دین علاوه سایپلس راځي، ګنوریا انفیکشن راځي، کلیمایډ انفیکشن راځي، پیلویک انفلیمیټری ډیزیز راځي. نو هغه سیکشوال والا ډیزیز چې دی هغه سیکشولی ټرانسمیټډ کې راځي، دا دغه نه راځي ښه UTI. نو په دې کې کریکټ انسر از اسینډینګ انفیکشن وی د موست کامن کاز اف UTI از اسینډینګ انفیکشن. نو دا UTI چې دی دا په اسټډي کې نه راځي. نو دغه کنسپټ دې کې چلیدو. 5 کالو نیو باندې irritability پور فیډینګ دی ورته. برث ویټ چې هغه 3280 ګرامو او اوس چې ویټ یې کم شوی دی سیده 2900 ګرام دی. په فزیکل ایگزامینیشن باندې کې کرایز وداوټ ټیر مطلب وچ دی سیده. سیرم اسمولیټی 305 ده. نارملی 275 ټو 295 مطلب سیرم اسمولیټی رایز ده. یورین اسمولیټی 45 ده نو مطلب ډیره کمه ده سیده. نو انکریز سیرم اسمولیټی یورین اسمولیټی نه 50 نه تر 1200 پورې کېدی شي سیده. خو چې 100 دی پوری کنه مطلب ایون 200 نه کمې کنه نو هغه لو کېلو. نو د لو سیرم اسمولیټی او انکریز یورین اسمولیټی نو مطلب ډایبټیز انسیپایټس ته خبره لاړه. after the administration of vasopressin نو vasopressin سره اسمولیټی د یورین رایز نشوه نو دا نیفروجینک ډایبټیز انسیپایټس دی. نو په دې کې موږ سره کو انډومیتاسین. نیفروجینک ډایبټیز انسیپایټس کې موږ نور سره کو انډومیتاسین نه علاوه هایدروکلوروتازایډ یعنی تازایډ ډایریټیک ورکو. ډایټ ریزلټ ان پروټین ریسټریکشن او adequate hydration. دا پیشنټ د سرجري نه بعد صرف 3 غنټې وشوي او د 3 غنټو کې هغه صرف 20 ml یورین چې دغه په کیتټر په تور منته کې مور وباسل مطلب دا کیتټر منته وباسل مطلب د میچازي کول. نو دا صرف 20 ml میچازي وکړي صحیح ده. نو بل د بیوین کرټینین وګوره بیوین 30 کرټینین 1.3 دی. ریشو چې وباسي هغه 20:1 نه زیات راځي. نو دا میچازي یاد ساته کنه چې کله 0.5 ml پر کیلوګرام پر هاور نو میچازي کمی کنه نو دا دغه دی اولیګویوریا انوریا ده صحیح ده. نو 0.5 ml پر کیلوګرام پر هاور کدی کې دا کیلکولیشن ولګي دا 42 کلو کس کې دا 50 کیلو وزن مې کن نو دله اټ لیست 25 ml یورین چې دغه پر هاور پکار دی. په 3 غنټو کې 75 ml یورین دله پکارو اټ لیست صحیح ده. خو دا صرف 20 ml تخکلی نو مطلب دا چې ډیر ډیهایډریټډ دی. هایپوټنشن نه دومره نه لګي سلایټ هایپوټنشن درته بیون کرټینین ریشو مو ورغیم زیاته ده. نو مطلب دا چې دا پری رینل AKI شي د اپریشن کې دی ویني لاس ته وجنه. نو which of the following is most appropriate management هغه د administer IV fluid چې کلم اپریشن نه پر بعد کس راکړې کنه هغه میچازي نه کوي. one of the reason ګوره چې کېږي چې د اپریشن دوران کې AKI شي نو بیا یورین آوټپوټ ګوره 0.5 ml پر کیلوګرام پر هاور نه زیات نو اوکې otherwise نو فردر هغه کا او بیون کرټینین ریشو من خامخه چې دای کړی یو زیرا کړی د سنا سچالي 44 کالو خود ده. اسی لیے هیستوري دا ورته اوس جګولر وینس ډیسټنشن پټینګ ډیما دا هایپرکلیمیا دا او انکریز کرټینین دیتا لوپس نیفرایټس د وجنه رینل فیلر شه دي. سدین علاوه دا فاوند لاینګ ان د پارک ممبلینګ او جنرالایز ویکنس وغیرہ چې کنه دا د انکریز دغه د وجنه شي دي سیده یوریا د وجنه یوریا چې کله انکریز شي کنه نو هغه د وجنه لیتارجی کنفیوژن نازیا وومیټینګ چې کنه د یوریا د وجنه سیکنډري او د کوم ایسیډوسس شي دي نو داون د رینل فیلر د وجنه شي. 50 کالو کس دی د فلینګ پین 2 episode of urolithiasis ورته شي مطلب کډنی سټون وسرته فیور چیلز دی او کاست وټیبر لینګل ټندرنس دی لاندې یورینالیسس منته کې RBC میلاو شو مطلب دا دغه دی هیمچوریا دا ورته سي نه هیمچوریا کاست وټیبر لینګل ټندرنس دی او ورسره فیور او WBC کاست دی. نو فیور WBC کاست او فلینګ پین چې د کاست وټیبر لینګل ټندرنس چې دا شوکیس پایلونیفرایټس نو دي ته د کډنی سټون د جنرال دی په دغه د کوېسچن کې په خپل ویلي چې 16 ملي میټر کډنی سټون دی په لیفټ یوټرو پیلویک جنکشن منته کې هغه دی وجه نورته پروبیبلی پایلونیفرایټس شي. نو ایزی هند الله کوم چې کله د کډنی سټون سنې ری او هغه سره فیور او کاست وټیبل انګل ټندرنس ور سره سورو شو نو مطلب د کډنی سټون د وجه ریفلکس کیږي او ریفلکس د وجه نه پایلونیفرایټس شي. اوس په دې سنې ری کې تاسو کې ویل کنه چې 16 ملي میټر سټون مونږ شه په لیفټ یوټرو پیلویک جنکشن کې وایي د وجه نه پورا ډایلیشن شي د کلیکټینګ سیستم مطلب یوریټر شو نور دا واړه سټرکچر شي شو او ټول پړسیدلی. نو نیکسٹ بیسټ اپ ان مینجمنٹ از نو کریکټ انسر پرکوټینس نیفروسټومي
ځکه کنه چې کله سټون سره فیور راغی کنه نو دغه ټایم کې کته سټون سره اني منیپولیشن کوي نو دا یوریسپسس کاس کې هغه لایف ثریټنینګ کمپلیکیشن دی نو دې وجه نه په دغه کیس کې سو اول نه یو ټي آی چې هغه نه خشي کنه نو ته ډایرکټ سرجري مکو د کډنی ریموو کول سوچ مکو نو د پر الټرنیټ لار موږ کو هغه د پرکټینیس نیفروسټومي سکین په ترو منته کې مونږه سوریو کو او میچازي چې هغه دغه نه بار رو باسو ګردي نسیده نو دا باغ پړسیدل یوریټر او دغه ریلیف ورکی کلیکټینګ ډک سیستم لا نو پرکټینیس نیفروسټومي ورلا کې چې کله پیشنټ وذ یو ټي آی ور سره کډنی سټونی نو ول پرکټینیس نیفروسټومي او چې کله دغه ټریټ کړه نیفروسټومي ټریټ کړه نو بیا کدس ملي میټر نه زیات سټونو نو شاک ویل ته ټریپسي ولا کولې شي یو اپشن پکې دا خدا به الکه چې کله یو ټي آی ټریټ شو باسي کله کس او بایلیټرل فلنګ پین او دایره کړه ودا شي دي نو دا وګوره ډایلیشن شي دي کلیکټینګ ډک سیستم نو اټ مسټ بی بی پی ایچ سیدا نو بی پی ایچ کې وجنه بایلیټرل هایډرونیفروسس بشي ځکه دا ډایلیشن ملاويږي دا پیشنټ ډپریشن نه یو ورځ پس راغلی وي د میچازي والیوم چې دا کم شي دی ډل ابډامینل پین دی او ماس ایکسټینډینګ ټو د امبلیکس which is done in percussion نو دی درو ټرایډ نه زه پوه شوم چې د تاسو اپریټیو یورینری ریټینشن دی نو وی ویچ اف د فالوینګ از کاز نو ما وه نیوروجینیک بلیډر کنه نو مې ځکه چې هغه دغه کاس کې کنه ورفلو انکانټیننس اکیوټ یورینری ریټینشن اپریشن نه بعد کاس کې او دوی بیناین پراسټیټیک انلارجمنت ځکه دا اولډ کس دی کنه نو اولډ کس چې دی هغه کې اکثر دغه بی پی ایچ ورته خو اسیمپټومیټیک کیسه ده چې اپریشن ورو کې اپریشن کې هغه اسیمپټومیټیک دغه چې دی بی پی ایچ هغه راویښ شي او دغه کاس کې بیناین پراسټیټیک انلارجمنت کاس کې نو هغه د وجه نه پیشنټ ته اکیوټ یورینری ریټینشن شي چې کله اپریشن نه بعد یو پیشنټ راشي کنه او هغه ته اولیګویوریا لوور ابډامینل پین او پیلویک ماس اولیګویوریا لوور ابډامینل پین پیلویک ماس نو بس دا پوښتنه چې اکیوټ یورینری ریټینشن د هودي کیس کې وی دا بیناین پراسټیټیک انلارجمنت از کریکټ ځکه چې دا ډیر زیات اولډ کس دی او بوډا کس راکړه اپریشن نه بعد ورته اکیوټ یورینری ریټینشن شي نو د یورینری ریټینشن کاس سره نو هغه به ته بیناین پراسټیټیک انلارجمنت وایي ځکه چې په بوډاګانو کې بي پی ایچ کم نه اکثر اسیمپټومیټیک اپریشن نه بعد راویښ شي بیا هم اوس مانم مایوسه کې د نیوروجینیک بلیډر چې دی کنه ویتون ټیکی خدا په ینګ او وومن کې ینګ مین او وومن مطلب کوم ینګ کسان چې کنه او کې اکیوټ یورینری ریټینشن وشو کنه نو دا نیوروجینیک بلیډر د وجې نشي پوسټ اپریټیو یورینری ریټینشن چارته وي خو په اولډ کې اکثر بي پی ایچ د وجې سوري نه تاګه د نیوروجینیک بلیډر چې کنه ودا څه د وجې نه کې سنټرل نروس سیستم انجری د وجې نه کې لایک ایم اس شو سپاینل کارډ انجری شو سټروک شو وغیرہ کنه نو هغه د وجه نه کېږي او یا ډایابټیک نیوروپاثي د وجه نه کېږي نو نیوروجینیک بلیډر ایم اس سپاینل کارډ انجری سټروک ډایابټیک نیوروپاثي د وجه نه کېږي وی اپریشن نه بعد نیوروجینیک بلیډر ال کېږي چې کله سپاینل انستیزیا تور کې یا ابډامینوپلویک سرجری وکړي ودی دوړه کیس کې اټونامیک کنټرول بلیډر چې د هغې نرف ته ډیمیج کولی شي نو سپاینل یا ابډامینوپلویک سرجری کې نه بعد دغه وشو کنه اکیوټ یورینری ریټینشن وشو نو ته ویلی شي چې دا نیوروجینیک بلیډر د وجې نه دی ځکه چې په دې ابډامینوپلویک سرجري کې هم په سپاینل انستیزیا دواړو کې چې د بلیډر نرف ډیمیج کولی شي خو په دې کې یو پازیټیو پوینټ دی که نه چې دا کریکټیبلی وید ریکیترایزیشن چې کیترایزیشن یو کې که نه هغه سره دا ټیک کېږي او دا پیشنټ چې دی که نه په دې کې لیکلي ان اټمپټ ټو ریکیترایز د پیشنټ انسکسیسفوللی چې دا نو کیترایزیشن منته کې ریلیف نه میلاویږي نو دا نیوروجینیک بلیډر نه دی مطلب دا بیناین پراسټیټیک انلارجمنت دی بیناین پراسټیټیک انلارجمنت او نیوروجینیک بلیډر کې څه فرق شو چې بیناین پراسټیټیک انلارجمنت اکثر اولډ کسانو کې ابډامینوپلویک او سپاینل انستیزیا نه علاوه بل څه سرجري وای کړي او کیتیټر پکې تا کار نه کوي او په دغه کې سی نیوروجینیک بلیډر کې هغه هم پوسټ اپریټیو یورینری ریټینشن دی خو ابډامینوپلویک سرجري نه بعد یا سپاینل انستیزیا نه بعد کېږي او کیتیټر سره به ری میلاویږي سی ټي یوروګرافي چې دی که نه په دې کې موږ چې کو انټایر یورینری ټریک چې دی کنه سی ټي سکین موږ وکړو نو څه دپاره کډني سټون دپاره کاز اف هیماچوریا معلومولو لپاره او ټیومر دپاره څه دی چې ټیومر کوم ځای کې دی نو ټیومر هیماچوریا کازز دپاره او د یورینری سټون دپاره موږ سی ټي یوروګرافي کوو 40 کالو کس دی ایگزامینیشن دپاره راغلی 3 میاشتې مخکې ورته یو ټي آی واغی سیفروفلکساسین سره ټریټ کړل او 18 کاله مسلسل سینګریټیز کی اوس په یورینالیسس منته کې آر بي سي میلاو شو نو نیکسٹ بیسټ اپ انویډیویشن از هغه د سی ټي یوروګرافي ما اصل کې دې کې دا سوچ کړو کنه مې دا رینل پیپلری نیکروسس مې وی کنه پای کې شری چې هیماچوري افټر سیکل سیل ډیزیز پیشنټ کنه ساوای کې هیماچوري شروع شي یا انرجیسک نیفراپاثي مطلب پیشنټ دی او هغه انرجیسک استعمال دی هغه نه بعد ورته هیماچوري شروع شي ډایابټیک کی او بل ابسټرکټیو یوروپاثي کی کډنی سټون والا پیشنټ کې نه ساپای کې
पेनलेस होने हेमाचूरिया शुरू शुरू आई के सड़े रीनल पेपिलर नेक्रोसिस तरफ ته ځي چې خدا دې کیس کې د 18 کال سیګریټس کړي او اوس ورته هیماچوریا د چې کله هیماچوریا راکې کنه هیستری کې خامخ سیګریټ ودی تاسو کا نو دا پروبیبلی میلیګننسي طرف ته یوریتیلیل کارسینوما طرف ته اشاره کوي نو د وجه نه سیټي یوروګرافي وکړه چې د ټیومر پته درته ولګي چې کوم ځای کې دی نو ټیومر پته څنګه لګي ټیومر په سیټي یوروګرافي باندې کې از ا فیلینګ ډیفیکټ ښکاري نو پس نه راګرا کړی چې فیلینګ ډیفیکټ موږ ته په بلیډر کې ملاو شو نو بلیډر سټون دی که کډنی کې ملاو شو سو بلیډر ټیومر دی کډنی کې نو کډنی ټیومر دی وغیرہ یو سنیر راکړو فایبروماسکولر ډیسپلی دی چې کنه د دې پیشنټ کې وسه زیاتی رینین ځکه چې دا غنیر ودا کنه رینل ارټری نو د جنرال سیستم اکټیویشن او هغه په کې ته وشي الډوستران ریلیز او رینین ریلیز زیات اگین د ریزن از دیٹ چې رینل ارټری سټینوسس شي نو پرفیوژن کم دی چې پرفیوژن کم شو نو راس سیستم با اکټیویټ کیږي very beautiful patient with intermittent red urine ورته راځي د پینلیس سیګریټ هم نه دي سکیلال شرابي هم نه دي او پروترمبین ټایم چې دا غي 4 دی مطلب آینار چې دا غي سخت تھراپیوټیک دی نو دینه زما انتظار لچ یاره بلیډینګ بشي دی لو تھراپیوټیک آینار دا وجنه او هغه به هیماچوریا کاس کړي نو ما پکې وو چې ریپیټ یورینالیسس ان 1 ویک هغه غلط دی سیټوسکوپي وی کریکټ انسر دی چې کلم پیشنټ پینلیس هیماچوریا سره راغی سیګریټ اسکیلو کنو اسکیلی چې پینلیس هیماچوریا را بس ډایرکټ سیټوسکوپي طرف ته په لاندې بیا په ایکسپلینیشن کې لیکل دي کنه چې دا کوېسچن موږ جوړ کړو د دې لپاره چې بعض اوقات به تاسو له کوفاونډینګ ویریبل راکړي لکه دې کې څنګه چې دا سب تھراپیوټیک آینار راکړي چې تا خطا کی د سایټوسکوپي نه او چې کلم پینلیس هیماچوریا را له سیګریټ اسکیلی کني اسکیلی نو اولنې ایوالویشن چې هغه سایټوسکوپي دی لاندې لیکل چې سایټوسکوپي اني پیشنټ with grass hematuria کې پکار ده کله هیماچوریا is not explained by UTI یا glomerular disease نو UTI د glomerular disease په اسانه پته لګي UTI سره نایټریټ او لیکوسایډ استریس پازیټیوي او glomerular disease فیچر هته ده پته ده نو دا دواړه رول اوټ شي UTI او glomerular disease نو بیا سایټوسکوپي د پر grass دا grass hematuria د پر سایټوسکوپي چې کله ماشوم دی with increasing swelling around his eye دی فراتي لایټ یلو یورین دی مطلب زیړی میچازي دی 12 ورځې مخکې ورته سور تراټو اوس ورته پیراربټل اډیما او پیټینګ اډیما فلور ایکسټریمیټی دی دې کې به کوم کاس ملاويږي نو ما پوسټ پروتوکول ګلوميرولفریټس تر سوچتلم کنه هغه 10 ورځې نه ولا 30 ورځې پوری افټر سټریپ تھراټ انفیکشن کیږي with nephritic syndrome نو nephritic ار بي سي کاست خو نه د مینیمل چینج ډیزیز دی ولی ځکه چې دې کې پروټینوریا خبره نه کړې کنه چې سړی ډیفرنشیټ کینی یورینالیسس راکړلې خو وایي چې nephritic syndrome چې کنه پای کې ریډ یا کولا کلر یورین وي او دې کې یورین چې هغه یالو راکړلې دوی خبره په نیفریټک سینډروم کې د پیراربټل اډیما د دومره پرومیننت نه شي د دومره غټ پړسیدل لکه دومره اډیما نه شي او کېسټن کې تل راکې چې پیراربټل اډیما او پیریټیبیل اډیما دا شیزونه چې کنه دا خاص د نیفروټک سینډروم لپاره نو دا یورین کلر او دا پروفاوند اډیما چې دا د خبره د مینیمل چینج ډیزیز په حق وکړه او فیټي کاست از کریکټ دا پیشنټ ویل ته لم کرمپینګ دي سیده سپوکی کرمپینګ وغیرہ کې ګرځي دو سره ویسیټ انجوګرام چې دغه اډر کو کنه چې ایگزیکټ پته ولګي چې مسله څه ده نو هغه سره بل څور کول پکار دي د کرټینین تو ګرا 1.5 کې نو په مین کې 1.2 نه زیات او په فیمیل کې د 1 نه زیات کرټینین چې دغه رایز دي چې د رایز کرټینین د رایز کرټینین پیشنټ چې کندل چې کله سی ډي کوي کنه کنټراست نو هغه نه مخکې خامخا نارمل سلاین ورکړي چې د کنټراست انډیوز نیفروپاتی کی نو جست رب دومره خبره کړل چې پیشنټ ته کرمپینګ دی او کرټینین لګرایز دی او اوس ولا کنټراست کول غواړي نو یې مخکې څه پکار دي اډمنسټر نارمل سلاین دا پیشنټ وی سی کې ډي نو وی کې کوم یو ایرو کریکټي نو هغه دی اپشن نمبر 1 په سی کې ډي کې څه چلی انکریز انان ګیپ میټابولیک اسیډوسس په دې کې صرف اولنې اپشن چې دی کې انان ګیپ چې دا 18 دی نو ریسک کم دی نو اسیډوسس په کوم دی 18 انان ګیپ چې دی هغه نارمل نه زیات هم دی نو دا کریکټ انسر دی اپشن نمبر ډي ته وګورئ نو په دې کې اسیډوسس دی انان ګیپ چې دی هغه 14 دی بین بي وی چې 8 نه والا بار پر انان ګیپ نارمل له امبوس وی چې اپټر 14 پورې انان ګیپ چې دا هم نارمل له امبوس کې د سلایټ رینج چې دی هغه دی خو کې ځان نه خطا کوي صحیح ده نو پدې کې سب دې مریا ساته چې په سی کې ډي کې سي انکریز انان ګیپ میټابولیک اسیډوسس اوس کډنی انجری د الله کې لیکنه او پیشنټ هیموډاینامیکلی سټیبلی صحیح ده او نور څه کانسیکوینسز راکړي وي چې اډیشنل ایگزامینیشن شو نو ادر ابنارمالیټي نو پدې کې جست ابزرویشن دي کله پیشنټ ته کډنی انجری وا او سره ایکسپینډینګ هیماټوما وا صحیح ده نو خو بٹ نو ادر ساين اف اکیوټ ابډامینل بلیډینګ یا انجری نو آی کې انجیو امبولایزیشن کنه انجیو امبولایزیشن وکړه کوي جست ایکسپینډینګ هیماټوما د نور ساين ور سره نشتی رینل انجری دا ور سره سوري کډنی انجری ایکسپینډینګ هیماټوما دا هیماټوما از ایکسپینډینګ
نور علامات نه انجیو اموبلایزیشن او کډنی انجری او انسټیبل پیشنټ راغی نو انسټیبل کې always exploratory laparotomy patient day with lower back pain fever and chill diabetes history دا ورته او دین علاوه there is gastroarterial angle tenderness نو fever chill gastroarterial angle tenderness and diabetic patient نو دا شی دی complicated UTI دا صحیح ده لاندې WBC هم راکړلي او نایټریټ هم WBC نایټریټ پازیټیو لیکوسایډ اسټریز بعض خطر کړي بعض اوقات WBC بدل 40 نه زیات راکړي نو د لیکوسایډ اسټریز هم د WBC نه جوړیږي صحیح ده نو یو شی دی UTI کې نو دغه یورینالیسیس هم پازیټیو دی او کلینیکل ساينس ورته هم دی بیک پین فیور gastroarterial angle tenderness for diabetic دی نو مطلب complicated UTI no correct answer is inpatient treatment with ceftriaxone intravenous ceftriaxone 32 women with multiple sclerosis with involuntary loss of urine small volume of urine چې دغه in the absence of urge ناڅاپي کلاس کی سیدا او کله چې ولا پوس وای residual volume کو ته 131 دی 100 نه زیات مطلب abnormal نو پوس نو دا وی د دې کار سره هغه د ډیټروزر سپینکټر ډیسینرجی ډیټروزر سپینکټر ډیسینرجی نوم نه پته لګی کنه چې د ډیټروزر او سپینکټر چې د هغه سینرجی ختم شي نارملی سي چې ډیټروزر مثلا کنټریکشن سپینکټر ور ریلیکس کیږي چې یورین اوزی بارتا سیدا خو بدی کې ډیټروزر کنټریکشن او الته کې سپینکټر هم کنټریکټ نو یورین بارتا نه اوزی بیا سټیم کې ډیټروزر ریلیکس شي او سپینکټر ریلیکس شي او ډیټروزر په ټیم کې ریلیکس شي نو د دې وجه نه فورسفل ټول یورین په یوځل نه اوزی نو چې کله مطلب دی کنډیشن کې چې کله د سپینکټر لیکټین د بار ریلیز کیږي نو میچازي چې دا بلک سات لبار ته وځي نو په یو ځل منټولي میچازي نه وځي نو دا وي په دوه کیسونو کې ملټیپل سکلروسس کې او سپاینل کارډ انجری کې نو په دې کې ډیټروزر او دغه اتفاق نه سپینکټر ما په دې کې هلو ډیټروزر اور اکټیویټي ځکه ملټیپل سکلروسس چې دا ارجن کانټیننس کاس کې کنه نو ما ډیټروزر اور اکټیویټي وهله خو ارجن کانټیننس ټیپیکل فیچر چې دا غدل تین دی راکړي سي آی کې راکړي چې میچاز ولا بار بار راځي او اکثر چې سو اشروم ته میچاز نه وبېږي نو هغه شانت کې او بل خبره پوسټ ریزیډوال والیوم په ارجن کانټیننس کې دی 50 نه کمی نو دې کیس کې خو 130 دی نو ځکه دا ارجن کانټیننس دی نو پوسټ ریزیډوال والیوم او بل خبره چې ارج ناسپای کې سترانګ ارجنسي چې دا هغه ورته هم نشتی نو دا ارجن کانټیننس نه دی دا دغه دی ډیټروزر sphincter dysynergy psychiatric patient د ډے ټایم سلیپنس دی او ډرای ماوت دی سیده د ټریمرز هم دي اوس احمد خبر وګوره سیرم اسمولیټی زیاته ده یورین سوډیم چې دغه ایکس وی کاونټر دی انکریز سیرم اسمولیټی بس یورین اسمولیټی وګوره چې کسونه زیاته ونه کار وشي او یورین اسمولیټی 124 ده نو اس ای ډی ایچ کې چې سیرم اسمولیټی زیاته او یورین اسمولیټی سونه زیاته نو بس اس کنډیشن د فیبل نشي اس ای ډی ایچ وکاس کې شي موډ سټیبلایزر نو اس ای ډی ایچ کانټ بی وایډ اس اس ار ای په کې تراجی یو بیوټیفل خبره وینو پروګرام کله چې نیفریټک سنډروم خبره دوی کنه نو نیفریټک سنډروم کې لیکلي چې فټیګ او ډارک یورین او نیفروټک سنډروم خبره چې کې نو پیرا اربیټل ایډیما یا جنرالایز ایډیما بیوټیفل کوېسچن دا 2.5 کیلو بچي یو 35 کاله باندې 35 ویک ګسټیشن باندې خزر راوړل کنه په ډیلیوري روم کې چوکته نو هغه بریثینګ چې دا ایرریګولر دی سي دا ګیس پینګ کې ایرریګولر بریثینګ دی مطلب ریسپیریټری پرابلم دی ورته بل نوز ډیفارمیټیز دی ورته لایک اپیکنتل فولډ دی ورته جا ابنارملی ډسپلیس تا لو سی ټی ار دی مطلب فیشل ابنارملیټیز دی ورته او ریسپیریټری ابنارملیټی دی او رائټ لوور لیم چې دی هغه پیر شارټر دین د لیفټ وان صحیح ده نو دای شي د پاټر سیکوینس او پاټر سیکوینس کې فل نیمونیک دی کنه فل کې اف فار فیس انارملی ای فار ایکستریمیټی انارملیز او ال فار لنګ هایپوپلیزیا نو فل فیس انارملیټی ایکستریمیټی انارملیټی لنګ هایپوپلیزیا دا په دغه کې پاټر سیکوینس کې پاټر سیکوینس د وجنه کې اولیګو هایډرم نه دی اولیګو هایډرم نه ون اف د کاس دی هغه د پوسټیریور یوریترل وال نه ده په لیکلی هم دي چې renal ultrasound show dilation of renal pelvis and ureter نو مطلب پاټر سیکوینس ته د اولیګو هایډرم نه دی وجنه د اولیګو هایډرم نه کاس د دې ماشوم کې څه دی هغه د posterior urethral wall next best step in management is هغه د widening set to urethrogram simple question دا diabetic patient دا کنه already lisinopril سیمالي او شپږ میاشتې مخکې HbA1c 6.4% او C 6.2 دی او کرټینین چې دغه 1.1 او C 1.3 دی کرټینین زیات شي دی البومن ټو کرټینین ریشو چې د کنده نارمل 30 نه کمې د دې مخکې 260 او C 470 ده مطلب خې خرابېږي او بلډ پریشر 192/10 دی نو کوم یو میډیکیشن ورته اډیشنلی اډ کړی وي چې هغه دا کنډیشن نه بنور وشته نو مالو سرطان وهلو ځکه چې ډایبټیک مطلب ډایبټیک پیشنټ کې هایپرټنشن لپاره خو مشهور ایس انهبیټر ارز دي
خو د الریډي ایس انهبیټر اخیستو نو اربز ورکولو اډیټیو فایده نه وه. ایس انهبیټر اربز یو ځای ورکولو هېڅ فایده نه صحیح ده. نو مطلب دا دی ایس انهبیټر نه کار نه چلېدو. نو ایډیشنل انټي هایپرټینسیو په کار دي کې کریکټ انسر بلې صرف یو انټي هایپرټینسیو راکړلی املوډیپین. نو موږ ورسره بل دویم دغه په کار وډرګ. بیا ایکسپلینیشن کې لیکلي که نه چې دا کیلشیم چینل بلاکر چې دي دا په ډایبیټک پیشنټ کې ډایبیټک پیشنټ دی وذ هایپرټینشن نو هغې کې دا از ا ګډ ایډیټیو ډرګ دی. خو نورې اپشن انټي هایپرټینسیو راکړي هم نو خیر. 25 کالو کس دی لیفټ فلینګ پین دی ورته د 2 غنټو نه چې د ریسنټلی کافي او انرژي ډرنک زیات کړي د نلوکاس روټیبل انګل ټندرنس ورته نشي یورینالیسیس ارث نور نیگیټیو دی ریمینینګ ایگزامینیشن وې دی چې د یوټروپیلیک جنکشن ابسترکشن یوټروپیلیک جنکشن چې کندري ابسترکشن اکثر په ماشوموالي کې پته ولګي خو که په ماشوموالي کې دا ایسیمپټومیټیک لاړ شي که نه بیا چې کله لارج اماونټ اف ډایوریسز انډیوسینګ بیوریجز وسکي که نه لایک الکوهل شو کافي شوه نو دا میچا زیاتې که نه نو هغه یوټروپیلیک جنکشن چې دی په هغه منځ کې بوج زیات شي ځکه هنرې دی نو هغې د وجې نه ورته پیلویک پین شروع شي صحیح ده یا بیک پین فلینګ پین سوري. आई थिंक शायद इस एडिश क्वेश्चन थी और कि मांगती बड़े इस एडिश की यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्री में यूरिन ऑस्मोलिटी की दावा ज़्यादा शिकल हाइपरनेट्री में रहा से या हाइपर सीरम ऑस्मोलिटी ज़्यादा रहा नो बिया बट दागा तरफ था डायबिटीज़ इंसिपिडिस तरफ था बिया और सरगुरा ची दागा दे विजोप्रेशन तर रिस्पांस वर्क के ओकन वर्क कनी वर्क उन्होंने नेफ्रोजेनिक वर्क भी सेंट्रल द पेशेंट ओपन कोलिसिस्टेक्टमी केला दिरर्जी पासवर त कन्फ्यूजन फीवर दे 103.1 तबायदा टिकेकार्डिया दवरता टिकेपनिया दवरता हाइपोटेंशन दे नो हाइपोटेंशन टिकेकार्डिया टिकेपनिया और कन्फ्यूजन एंड फीवर यानी अल्टरमेंटल स्टेटस फीवर टिकेकार्डिया टिकेपनिया हाइपोटेंशन कंदा सेप्सिस शो ऑपरेशन नबाद सेप्सिस चिले कने वन ऑफ द कॉमन काज चिले आका दागा दे एंडवेलिंग कैथेटर दे द कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कार्टिज चिड़ी दा पोस्ट ऑपरेटिव प्योर एंड सेप्सिस कास की दी पेशेंट दलान दिल के लिए कैथेटर चिदे आग नॉर्मल यूरिन आउटपुट राके दा इशारा कर लेते कैथेटर लगे दिल ऑपरेशन पर दौरान की सीधा अब उस वक्त दा पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस दे सब का यूरिन कल्चर वकाई जका ची कार्टिज चिदा आग कॉमन कास दे पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस